که هغې زموږ نه یو تپوس وکړي چې تاسو یې په څه راوویستی نو تاسو ورته وایئ چې دوی موږ په اسرائیلو په پیسو چې مولانا صاحب 13 کاله پورې د مولانا فضل الرحمن صاحب سره و نو مولانا صاحب دا قسمه انداز کې په هغوی باندې تنقید نه کوو نن چې هغوی د پارټۍ نه وویستو بقول د هغې دا چې دی موږ د پارټۍ نه ایستلي نو آیا تاسو ته لارې جدا کړئ او که نه حقیقت کې مولانا فضل الرحمن صاحب تاسو د پارټۍ نه لرې کړي زموږ هر وخت کولو ناست یو دا دې راشي کیدني یا چې کم ذهن کې سوال وي هغه دې وکړي چې آیا موږ د اسرائیلو دپاره خدمت کوو که مولانا صاحب بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو ستاسو همکار ابوبکر صدیق خان ستاسو په خدمت کې حاضر دی ګرانو کتونکو راسره په خپرونه کې ډېر قدرمن مشر مولانا شجاع الملک صاحب حاضر دی د مولانا صاحب د وخت ډېر زیاته شکریه ادا کوو او په خپله خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو ستاسو د وخت مشکور یو چې وخت تر وخته موږ ته تاسو خپل قیمتي ټایم راکړي بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم تاسو ته زه هرکلی وایم چې زموږ ځای ته هم تشریف راوړلی دی ستاسو په موږ احسان دی او ستاسو په موږ حق دی چې موږ تاسو سره خبرې وکړو تاسو ته وخت درکړو او زموږ وخت بیا ستاسو چې څونه قیمتي انداز سره هغه خلکو ته رسوی نو دا خو زموږ کار دی او زموږ کسب دی نو زموږ په تاسو احسان نه بلکې ستاسو په موږ باندې یو جهان مننه جي 13 ورځو کې د ختم نبوت پروګرام شوی څنګه وشو د هغې په حواله را سره مختصر شانته څه ووایي ماشاءالله موږ خو په 7 سپتمبر او د 7 سپتمبر مطلب هم دا دی چې د دې نه شاته ډېرې قربانۍ شوي دي په 1953 تنظیم تحریک کې بیا په 74 او 73 کې نو موږ دا غوښتل چې په 7 سپتمبر دا کومه ورځ یعنی دا فتحه کومه شوې وه چې په دې ورځ باندې موږ خلک راجمع کړو ریلي وکړو خوشحالي وکړو او بیا د مخکې دپاره عزم وکړو لکه څنګه چې موږ په 14 اګست کوو عام خلک خو پونکي مونکي ووایي خو موږ د هغې مقصد ورته داسې بیانو چې د پاکستان د جغرافیایي سرحداتو د تعین په وجه د پیرنګي د زغلولو په وجه د 14 اګست ازادي ده د دې شاته ډېرې قربانۍ دي او که اوس هم که خدای مکه زموږ په دې خوره څه مشکل راځي نو بیا هم موږ قربانۍ ته تیار یو د نوې عزم په بنیاد دغه شان 7 سپتمبر زموږ د روحاني حدودو چې کوم دی نو تحفظ شوی دی او چا چې کړی دی او محنت یې کړی دی الله دې قبر د نور نه ډک کړي او موږ هغه ونمانځله او کانفرنس هم پرې وکړو ریلي هم پرې وکړه او انشاءالله مخکې دپاره م عزم وکړو چې د ناموس رسالت حفاظت په چې کوم دی د هغې خدمت پکړو صحیح مولانا صاحب تېر انټرویو چې ستاسو موږ اپلوډ کړی وه په هغې باندې د جمعیت العلماء اسلام د فضل الرحمن صاحب د ګروپ څو ملګرو دا کړو چې مولانا صاحب 13 کاله پورې د مولانا فضل الرحمن صاحب سره و نو مولانا صاحب دا قسمه انداز کې په هغوی باندې تنقید نه کوو نن چې هغوی د پارټۍ نه وویستو بقول د هغې دا چې دی موږ د پارټۍ نه ایستلي نو آیا تاسو ته لارې جدا کړئ او که نه حقیقت کې مولانا فضل الرحمن صاحب تاسو د پارټۍ نه لرې کړي ګوره زمونږ یو خو په یو سړي سره پلیټ فارم یعنی مطلب زه په مرکزي شورا کې او په مرکزي عمومي کې او په صوبایي عمومي کې او په صوبایي شورا کې او په ضلعي او په صوبې موږ سره یو پلیټ فارم موږ هر وخت دا خبره کړې ده کنین بل څه چل ما کړی دی چې زه رایستم خو په خبره رایستم په یو سوچ او په یو فکر رایستم او دا مو ویلي دي چې داسې پکار ده داسې نه ده پکار اوس موږ سره په پارټۍ کې پلیټ فارم نشته موږ د پارټۍ نه بار یو نو بار موږ سره سوشل میډیا یو پلیټ فارم دی او که هغې زموږ نه یو تپوس وکړي چې تاسو یې په څه راوویستی نو تاسو ورته وایئ چې دوی موږ په اسرائیلو په پیسو ایستلي دي نو موږ به د خپل فکر وضاحت نه کوو سار له به زما نوسي او زما بچي او دا به چې کوم دی خلکو ته څه جواب کوي چې دا هغه زما نیکه و چې د اسرائیلو نه پیسې اخیستې وي او قبر ته یې وړې موږ ته خو هم پاتې کړي نه دي نو دا به د دې خبرو چې زه وضاحت ونه کړم په دې تاسو په موږ مخکې الزام نه دی لګولی چې دا اسرائیل دي اوس وایي چې تاسو وایي دا اسرائیل دي نو اوس په موږ دا خبره ثابتوو چې موږ اسرائیل نه یو موږ جمعیت علما یو او اوس هم زه دا چې څوک ویم دې ته هم زه دا چیلنج کوم زموږ هر وخت کولو ناست یو دا دې راشي کیدني یا چې کم ذهن کې سوال وي هغه دې وکړي چې آیا موږ د اسرائیلو دپاره خدمت کوو که مولانا صاحب موږ د اسرائیلو دپاره خدمت کوو که نواز شریف د دې دپاره چې دا منډې تړلې څوک وایي نو او دا به خیر دی وخت سره رو رو ښکاره کېږي مولانا صاحب بله یو مهمه پوښتنه ګڼمه زما د دلاور خان چې کوم زوی دی عدنان خان هغه سره پرسنل هم زما ډېر ښه تعلق دی
تېره ورځ د هغوی د فیسبوک نه ویډیو شیر شوه چې د مولانا فضل الرحمن صاحب فرزند او د هغوی ورور لندن ته تللی دي. خو بل خوا په سوشل میډیا باندې بیا نیوکې وشوې چې عدنان خان خو هغوی دلته ښه پروټوکول وکړو، ښه مېلمستیا ورله وکړه، اوس به د عدنان خان ټیکټ کنفرم وي. نو آیا دې کې د پارټۍ ورکرانو ته څه نقصان شته یا تاسو دې عمل ته په کم نظر ګورئ؟ ګورئ جي زه به تاسو ته یو خبره وکړم چې پارټۍ اوس دا خبره کوي چې چا سره سرمایه ده، چا سره پیسه ده، بلکې مولانا صاحب موږ ته په دې نظر ګورو چې مولانا صاحب ډېر مخکې یو بیان وکړو چې ته مولاګې، ته طالبګې، دا ستا کار نه دی اسمبلۍ ته تلل. دا چې کوم زموږ وروڼه دي زما ورسره هم ډېر ښه تعلق دی، لکه دې کې دوی نه دي ګرم، دوی له شکر دی خدای پاک یو پیسه ورکړې ده چې د هغې باندې د مولانا صاحب زامن او د هغه وروڼه دا بوځي لندن ته. نو سر له به ټیکټ خو حق هم د هغې جوړېږي، که ټیکټ نه ورکوي نو بیا ولې د هغې په پیسو لندن ته ځي؟ بلکې مولانا صاحب خو چې دا نور کارونه هم راله ټول دا نمونه خلک کوي که نه، ځکه چې څونه بنګلې دي، څونه ګاډي دي، څومره نظام دی، څونه چلیږي. نو ګوره دې وخت کې که فرض کا زموږ پارټۍ ته اعظم سواتی راغلی، که زموږ پارټۍ ته طلحه محمود صاحب راغلی دی، ټول زموږ دپاره محترم دي. که زموږ د پارټۍ چې کوم دی نو ګورنر جوړېږي، غلام علي صاحب جوړېږي که نه، یا پکې شپږ زموږ اوس په دې میډ ټرم کې او یا په دې عبوري حکومت کې شپږ وزیران وو او مولانا صاحب پیش کړي وو، او د هر یو سړي د چا د ځنګلاتو ډیوټي وه، د چا د څه لوټ مار چې کوم وو هغه شورو په شریکه شورو په څه طریقه چې شورو دی. نو اوس لکه او بیا چې موږ ورته وایو یاره دا غلام علي کې صلاحیت ډېر و، نو موږ وایو چېرته د یونیورسټۍ ډګري، چېرته د کالج، لکه چا خو به ویلي چې ده کې څه صلاحیت، علاوه د دې صلاحیت نه چې ستا ورسره رشتهداري ده، ته ورسره په پراپرټۍ کې شریک یې، ته ورسره په پلازو کې شریک یې. دا خو څه یوازې د زموږ لکه د تورو کلیم خان زموږ نواب دی، ډېر دروند سړی دی که نه، اوس خفه هم دي ځکه اوس ټول په دې خفه دي چې هغه د پی ډي ایم ووټونه خو لاړل. نو اوس موږ پیسې څنګه ولګوو؟ نو دې روزانه وایي جناب بس زموږ خبره شوې ده، ده چې اوس د ټیکټونو پیسې دی اخلي، نو دی خلکو ته دا وایي چې زموږ خبره ادارو سره شوې ده، انشاءالله که زموږ له عوام یو ووټ هم نه راکوي نو موږ به انشاءالله حکومت وایي دې کې چې کوم دی نو اوس په موږ حکومت په وایي زموږ جوړ چا سره خبره شوې ده؟ ادارو سره. نو خلک نه ادارې خو لکه دی خلکو ته په نجي مجلس کې وایي چې ته پیسې راکا، موږ به تاله ټیکټ درکو، نوره زموږ خبره شوې ده، زموږ به حکومت راځي او انشاءالله د پتاسو باران د پتاسو باران به یا صحیح. د دې نه مخکې چې کوم ضمني انتخابات وو په هغې کې ایمل ولي خان ته ټیکټ میلاو شوی او مولانا صاحب راغلی و، وی عمران خان نموز د ډاګرې سړی منتري اکه ایمل ولي چې بل ورځ کوم بیان وکړو، الفاظ دا و چې مولانا تا خو په زموږ په صوبه کې د مولانا نوم وشرمونو. آیا دا مولانا دی که تاسو هم ټارګټ شوی؟ لکه دې کې ډېر غټ خلک رال، داسې خلک پکې رال چې د هغې ډول د سیاست سره تعلق نشته. ته دا خبره مه کوه. ګوره یو سړی چې په مولانا صاحب بیان کوي یا به مولانا صاحب خبره کوي یا یو بل مولوي صاحب داسې د شرم کار کړي او که څوک څه خبره کوي بیا په منبر ټول مولیان وایي دا د علماو مخالفت کوي، دا د علماو مخالفت نه کوي. زه په خپله مولا یم، زه د ځان مخالفت کوم څه، نو زه د مولانا صاحب مخالفت ولیکم نو ما سره دلیل دی، ما سره یو فکر دی، ما سره یو سوچ دی، زما یو تجربه ده، د هغې په بنیاد زه په خپل یقین په اطمینان سره وایم چې زه ټیک خبره کوم. نو دا د مولانا صاحب د ایمل ولي چې خبره کوي دا د ایمل ولي خبره نه ده، دا اسفندیار خان ویلي دا مولانا صاحب ناستو ده به جواب کړی و که نه، ده وی چې دا مولانا صاحب خو شهباز شریف تا نواز شریف تا ته یو خبره کوي، زرداری تا ته بله خبره کوي، ما ته چې راشي یا ویډیو په د یوټیوب شته، نو دا لکه دی خو هر چا ته بیله بیله خبره کوي، دی خو ټولو خلکو سره ټیک دی او دا دم داسې د ټولو حکومتونو کې دی پیټ نی په یو کشمیر کومیټۍ چې کم دی نو ورسره. نو دا خلک چې دا خبره کوي دا د مولیانو خلاف نه دي، مسلمان سړی د مولیا خلاف کیدی نشي، ورپسې مونځ کوي، نیا پسې ولا جنازه کوي، خو د نیا د جنازې مطلب دا نه دی چې ګنې دی به اوس دا مولانا صاحب چې څه کوي نو دا به وایي چې او دی چې تقریر کوي نو دا وایي چې د علماو خیال نه ساتي. ولې نه ساتي؟ زمونږ دونه خلک خیال ساتي، نور موږ کې خوبي څه ده، خو د علم په بنیاد څوک راله الوا راوړي، څوک راله روجې راوړي، څوک راله څه راوړي، د پټکي د وجې، د دین د وجې، د مولاتوب د نوم د پورې د وجې.
قسم دی چې دا ټول علما کرامو چې دا خلک سونه خیال ساتي صحیح ولې ته سوی د جومات کې جوار کرلی څه یا پکې غنم کرلی نه دا خلک خیال ساتي تیاره چې کور کې په خو لګي مولوي صاحب لري د مولیانو څوک د مولیانو څوک لکه چې استاد راغی استاد راغی بې ادبي نه کوي نور څه نه کوي اوس که فرض که د مولانا نوم اوس هم څوک نه علي دی به څنګه ازمي دا دومره تباهي یې وکړه د ملک ته څونه تباهي وکړه او دا تاسو ولې ځان ته ګرځوئ چې دا د ټولو مولیانو مخالفت دی او دا خو د علم مخالفت دی او دا د مولا مولوي د مولانو مخالفت نه کوي صحیح مسلمان دی او هغه د علماو سره تعلق دی او یو ښه ټیک کورنۍ ده اگر زموږ سیاسي اختلاف په خپل ځای صحیح که چېرې فرض که مولا امامتي کوي یا مولا چې کوم دی د دین خبره کوي یا د حدیث خبره کوي یا هېڅوک مخالفت نه کوي خو چې سیاست کوي او ته سیاسي تنقید په عملولي کولی شي لکه د عادي چې ورپسې کم کنزل کوي په دې سوشل میډیا یا په عمران خان پسې کولی شي نو چې کله د پسې کوي نو سیاسي تنقید کوجي منګه او چې کله هغې په تا په لیډر کوي بیا سیاسي تنقید نه دی بیا د علماو مخالفت او ایمان د نه لړه او ښځه او طلاق بیا د سره کو نکاح وتړه خطرناکې دا هغه دفات چې کوم دی روباسي نو دا بیا ښه خبره صحیح مولانا صاحب ګرمي د اخرې پوښتنه مې دا ده چې تاسو د پاکستان تحریک انصاف سره په اتحاد کې اوس په عمران خان باندې په دې ټیم کې یو سخت وخت راغلی دی نو ستاسو مولانا شیراني صاحب هغوی دپاره څه هلې ځلې وکړئ او که نه چې څنګه ته خپل کسان لاړ نو داسې تاسو هم ځان راټول کړئ نه موږ په سخته کې هم زمان پارک ته تللي ښه په ترتیب ښه په مشوره په یو ښه ایجنډه باندې روان یو که نه او ښه د هغې بلکې بله ورځ زموږ اجلاسونو هم موږ مزاحمت کړی چې عمران خان سره زیاتې کېږي په دې ملک جمهوریت سره هم زیاتې کېږي په دې کې سیاسي ورکر سره زیاتې کېږي په دې کې بلا ډېرې دفعې FIR دا د زیاتۍ په بنیاد دي که کمې د زیاتۍ په بنیاد نه دي نو پکار دي چې عدالت کې ثابت شي خبره نشته لکه څوک غلطي کوي دا نه چې زما ورور به غلطي کوي زه به هم نه ټیک ده خو که فرض کا لکه د وضاحت خبره وي نو دا خو په دې ټول قوم ګواه دی چې عمران خان سره زیاتې کېږي او PTI سره زیاتې کېږي اگر چې موږ اتحادیان یو او موږ د سخت وخت کې موږ د تېښتې خلک نه یو بلکې زموږ عمران خان سره اتحاد کله شوی دی په حکومت کې مو سره شوی اوسه دا و چې بې سخته راله نو زموږ مایوسه ان شوې ده چې سخته پرې راله موږ ملاقات ته ورغلي یو سخته پرې راله موږ میټینګ ته ورغلي اگر چې هغه شان پراپر میټینګونه چې موږ کومې کمیټې جوړې کړې وي او کوم سلسله روانه وه نو اخو د دې حالاتو په وجه د جیل په وجه د بل شي په وجه که نه خو دا به یو خبره ځان سره نوټ ساتئ چې انشاءالله او هغه هم په دې خفه نه دی هغه وایي دا سخت وخت چې دی بلکې دا پښتانه وایي چې سخت وخت د دې دپاره ښي چې خپل پردی وپېژني نو دا به ګوره PTI چې کوم دی نو دا داسې صفا شوه او چې کومه چې کوم دی نو د تجرباتو نه ووته کوم سیاسي سفر یې وکړو دا مزل خو دوی په هغه 13 کاله کې نه وکړي او دا اوس چې کوم میچې ورشو دا اوس چې کوم سوچ راغی دا اوس چې کوم فکر راغی دا اوس چې کوم حالاتو ته مخامخ شو سر ګوره انسان روز تر ورځه د علم چې دی علم په ځای نه ودرېږي دا ترقي کوي یو وخت موږ ته خلکو وی دا عمران خان چې د قادیانانو ایجنټ دی موږ به وی به یو سړی مولا یې په ګیره ته وایي پټکي ته به وایي چې کیدی شي دا د یهودیانو ایجنټ دی نو اوس دا د جنګ چا سره دی د یهودیانو ایجنټانو سره جنګ نه دی دا اوس جنګ یا دا سټینډ دی پسه دی څه چل دی اوس خو ته هغې خفه دی او سایې پر رالیږي چې دا لرې کې که دا هم لرې نه که ماپ کوو هم نه او که دا هم لرې که ماپ کوو نو جنگ د هغه یهودیانو سره دی بلکې د عالمي سامراج سره دی او ډېر په طریقې ماشاءالله جنگ روان کړی دی ډېر ښه په ښکلې طریقه او دا خو یو کمپین دی یو خبره ده پاکستان دپاره دا ډېره د مفاداتو خبره ده چې د دې نوجوان کې شعور راشي د دې خلکو کې لږ سوچ راشي احساس راشي چې موږ کم خوا روان یو موږ سره څه حالات دي بین الاقوامي ته ګورې په دې دونه وخت کې چې دا څونه خلک میچې ورشو څونه سوشل میډیا ګوري څونه ځان په خبره پوهه کوي دا پخوا نه کېده او زه به هغه خلکو ته م ویم چې یې لکه د ټولو خلکو د 95% او د 90% خلکو سافټویر اپډیټ شو ستا دا ولې نه اپډیټ کېږي یا د مولانا صاحب دا ولې نه اپډیټ کېږي دا عجیبه دا پخوا 2 قسمه موبایل راتلی که نوکیا هغه نه اپډیټ کېده نو بس دا ختم شو نوکیا هم لړ د سامسنګ هغه اپډیټ کېږي نه اپډیټ کېږي دا ختمېږي زما خو جي اخرې پوښتنه کوم د ریوالګرو نم په معذرت سره بلې ته دې شوق پیدا نه شي که چېرته تاسو
یا پاکستان تحریک انصاف په اقتدار کې رال او دوی له چې دا کومې سافټویر یې اپډیټ کړي د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو لا بله ورځ چې په ملکان کې کومه کاروایي شوې یا څومره اریسټمنټ پکې شوي دي که چېرته پاکستان تحریک انصاف په اقتدار کې رال نو دوی د پی ډي ایم د ورکرانو او د دوی د سیاسي غړو له به هم داسې سزا ورکوي؟ نه جی نه، اصل کې زما خیال دا دی که نه، ما چې په خپله ګوره 15 کاله عمران خان ما سره په اسمبلی کې پاتې شوی 2001 د زمانې نه، یا خو هسې خو موږ د لرې نه خو ډېره ورو لیدل کتل هم شوي دي، خو بیا 15 کاله موږ په یو کلاس کې پاتې شوي، بلکې په یو اپوزیشن کې پاتې شوي، بلکې په یو پارلیمنت لاجز کې پاتې شوي. نو اوس چې لکه د عمران خان موږ ته پته نه چې دا تشدد دی د کې که تشدد نه دی، د سافټویر هو به هو د یورپ دی ګورې ښه د سبق هلته ویلی دی دی پاتې شوی دی دی د خلکو په مزاج پوه دی که ده کې تشدد وی کیدای شي ښځې په کتاب لیکلی وی کنځلې کول پکار چې اول تشدد چې حکومت کې راغی په هغې کړی نو د کلم په چې ته سټډي وکړې که نه نو د چېرته په خپل دشمن باندې د اقتدار د وجې ګزار نه ګزار یې نه دی کړی او نورو ته هم ویلي چې په دې کمنټس هم مه کوئ پرېږدئ چې لګې چا کتاب لیکي بس لیکي جواب هم نه دی ورکړی. ډېره مننه تاسو هم ډېره مننه جی ډېره مننه قدرمنو کتونکو د مولانا شجاع الملک صاحب دغه ګټورو خبرو اترو نه پس زموږ هم کوشش دا وي چې د عوامو کم حقیقي تنقید وي که هغه په مولانا شجاع الملک صاحب وي که هغه په مولانا فضل الرحمن صاحب وي که هغه په هر یو سیاسي ګوند سره تعلق لرونکی رهنمای نو چې هغه مونږ د هغوی سره کینو هم هغه سوال راوالو هم په هغه الفاظو کې د هغې متعلقه شخصیت نه وکړو. انشاءالله تعالی په بله خپرونه کې به ملاقات کوو. د مولانا صاحب او د ټولو ملګرو یو جهان مننه. جزاک